د بابړې محلي اوسیدونکي سهیل خبرې کومه او ډېر وخت راسې زموږ د علاقې د نالو صفایي نه کېږي. ټیمې ته موږ څو ځله خواست وکړو، اپلیکیشن هم وکړو، وربلي زه لاړمه، ما وینا وکړه. هغوی دا وایي چې دا د اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ کار دی. اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ ته لاړمه، هغوی ووی چې وبې کو، خو اوسه پورې زموږ صفایانې نه کېږي، تارولي یو تسلسل نه کېږي. د دې دپاره زه سیکرټري لوکل ګورنمنټ پېښور ته مې اپلیکیشن وکړو. د هغوی په وینا باندې په 21/11 باندې صفایي وشوله او د هغې نه پس چې دی نو بیا هغه صفایي لښتي بیا راډک شوي دي زموږ د بابړې د محلې د MC3 او اوس بیا چې دی نو زه لګیا یم هلې ځلې کومه. خو دا ده چې په چارسدې ډسټرکټ ګورنمنټ کې زما څوک حوصله افزایي نه کوي او نه زما څوک مسله حل کوي. هر ټایم زه چې دی نو سیکرټریټ ته پېښور ته سیکرټري لیول سره ملاقات زما ممکن نه دی او چارسدې لیول باندې زما مسایل نه حل کېږي. د صفایي زما مسله د لښتو د صفایي ده چې هغه صفایانې یو تسلسل سره کېږي. په یو ځل صفایي باندې مسله زما نه حل کېږي. یو روټین پروګرام باندې چې زموږ دا کار د صفایي روان شي د بابړې د محلې د MC3 د علاقې خلک چې دی نو په سفرخیلو کې 10 ورځې مخکې یو ماشومه په لښتي کې د 2 کالو پروتې وه، هغه مړه شوه او د هغې 10 ورځې کېږي. یو کال مخکې ماشوم په سفرخیلو کې په لښتي کې په بلاک لښتي کې پروتې وو، اوبه لږې وې، خو چونکې ماشوماني او هغه 3-4 کالو ماشوم و، هغه پکې وفات شو. په هغې باندې ډېر احتجاجونه وشو. خو ګورنمنټ چې دی لوکل ګورنمنټ د 400 ټس نه مس نه شو او د لښتو صفایي شروع نه شوه. 2 ماشومان پکې موږ ضایع کړل. د هغې باوجود هم د صفایي څه زموږ حوصله افزایي څوک نه کوي چې په روټین کې صفایي شروع کړي. نو زه ګورنمنټ ته او لوکل ایډمنسټریشن ته خواست کوم چې مهرباني دې وکړي او زموږ دا صفایي دی پراپر چینل سره او یو خاص ترتیب سره روټین سره شروع شي.